بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تخبه پریس کلب انتهایی مشکور یم. مسلم صاحب مشکور یم، موږ له ټایم راکړو. دلته موږ چې په کومه ایجنډه راغلي یو نو زموږ د بجلۍ مسله ده. زموږ د شیر افغان مارکیټ بجلي چې کوم ده دا ډسکنیکټ شوې ده، تقریبا 15-20 ورځې وشولې. ما مخکې هم دې کې یو پریس کانفرنس کړی و. دې باره کې زه اے سی صاحب سره میلاو شوی یم، ډي ایس پي صاحب سره هم زما ملاقات شوی دی، ایس چو صاحب مې انفارم کړی دی، ایکسین ایس ډي او سره هم زما ملاقات وشو، خو زموږ مسله نه حل کېږي. بل چې کوم دی دا په 1 میټر باندې شارټ دی او 32 کنیکشن یې کټ کړي دي غیر قانوني. نو انتهایی د افسوس خبره ده، زما نن 32 دکانداران چې کوم دي هغه ټیلران دي، غریبانان دي، او هغوی چې کوم دي نن بس دقه رنګ ناست دي، کاروبار یې په ټپو دی، سار رالل جړلې چې به یې موږ به څه کوو. نو زه بیا دې پریس کانفرنس له یو پیره مجبوره شوم رالم. زه انتهایی په دغه الفاظو سره ویم چې به یې زموږ د دې بجلۍ دا مسله حل کوي. ځکه حل کوي چې به یې وابډې والا تاسو چې په چا بل شارټ دی په هغه اف آی آر شوی، چې تاسو اف آی آر وکړو قصه ختمه شوله، هغه پوه شه او تاسو پوه شه. دا 32 دکانداران چې کم دی دا په کومه کاته کې تاسو سیزئ، څه ګناه یې کړې ده؟ ولې تاسو دومره فرعونان جوړ شوي چې لکه مطلب خپل پرغونیت هم راغیستی دی؟ او دا بجلی چې کم ده دا خو په هره صوبه کې دا کې پي کې په هغې کې په ټاپ ده چې په دې باندې قرضه کمه ده. په سند کې لاړ شئ تاسو وګورئ څومره قرضې دي د وابډې، په پنجاب کې وګورئ، په بلوچستان کې وګورئ. ولې کې پي کې سره ظلم کېږي او دومره را باندې راټیټه کړې ده چې 3 लाख روپۍ په یو څیز باندې دغه دی او ته ټرانسفارمر وړې او ته ټرانسفارمر ډسکنیکټ کې دومره ظلم ولې کوئ؟ زه بیا هم درخواست کوم، ډي ایس پي صاحب ته درخواست کوم، ایس چو صاحب ته کوم، اے سی صاحب ته کوم. دا د دې ځای چې کوم د انتظامیه ده، موږ انتهایی مجبوره شو نن په ما پسې ټول مارکیټ راغونډ شو چې به یې موږ روډ ته وځو. ما ورته وویل چې لږ ماله مخه راکئ، روډ ته وځو، چې زما مسله نه حل کېږي نو زه به خامخا بیا روډ ته وځم. نو زه د دې پریس کلب په وساطت سره دا پریس کانفرنس ځکه کوم چې بیا لکه مطلب د انتظامیه خبري 72 غنټې ورکومه، که په 72 غنټو کې زما د شیر افغان مارکیټ 32 کنیکشنې بحال نه شولې، په هغې باندې 1 روپۍ قرضه نشته دی. نو زه به بیا انشاءالله تعالی سره د ټول بازاره په روډ ولاړ یم او بیا به روډ هغې پورې نه کولاویږي چې څو پورې بیا نور چې بجلي بیا نه بحال شوي. نو چې بیا بجلي بحال کوئ نو اوس یې راته بحال کړي، ډېره مهرباني به وي. ما مه مجبوره کوئ چې زه روډ ته راوځم، ځکه موږ پرامن خلک یو. موږ وایو چې دا خبره چې کوم دی په افهام متفهیم سره حل شي او موږ روډ ته راونوځو، ځکه چې روډ ته راوتل زموږ انتهایی مجبوري به که په 72 غنټو کې ډیو صاحب ایکسین صاحب درته وایم بجلي بحال نه کړله نو انشاءالله تعالی بیا په روډ باندې ګپ لګو که خیري ښه. صدر صاحب دا راته ووایي چې دې حوالې سره تاسو د ایکسین صاحب سره څه ملاقات یا هغې سره څه خبرې شوي دي او د هغې څه وایي دې باره کې؟ هغې وایي چې تاسو دا بل جمع کوئ. نو ما ورته وویل چې بل د چا په نوم باندې شارټ دی؟ د پلانکي په نوم باندې شارټ دی. ما میټر ته ډسکنیکټ کا، په هغې په یار وکړه، ستا د دې 32 کنیکشنو سره سویمه ده بلکل. خو هغې د ټس نمس نه کېږي. ایس صاحب ورسره په ټلیفون خبره کړې وه، هغه د ایس صاحب خبره نه مني. هغه نن سبا بدماشان جوړ شوي. نو زه ریکویسټ کوم، انتظامیې ته هم ریکویسټ کوم، ډي پي او صاحب ته هم ریکویسټ کوم چې دې ته ووایي چې مهرباني وکړئ په 3 لکو روپو باندې امن و امان مه خرابوئ. کش شته دی، میټر یې شته دی، نوم یې شته دی، ولې موږ مجبوروئ؟ ریکویسټ کوم چې په 72 غنټو کې دننه دا کنیکشن دی بحال کړی شي. یعنې موږ بیا په روډونو باندې خبرې کوو که خیر. سیکرټري صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، تغبیه پریس کلب شکریه ادا کوو چې موږ له ټایم راکړو. صدر صاحب خو تفصیلي خبره هم کړه. دا شیر افغان مارکیټ کې یو ټرانسفارمر دی، په هغې باندې 33 میټرې دي، دا 32 وړي میټرې دي، یو پې 3 پیز میټر دی. په 3 پیز میټر باندې به بیل شاټي او وابډې وال را لګېدلي 15 ورځې وشوې او ټول ټرانسفارمر نه کنیکشن کټ کړی دی.
نو لومبی خو زه اکسین او ایس ډي او صاحب دواړو ته وایم چې صاحبانو ته دغه 1 میټر دی چې د چا په نوم دی اف آی آر پې وکړه پانسي کا خو ته د نورو 32 کسانو چې د دوی چولې بندې دي ټول ټیلران دي په دغه مارکیټ کې که په هغې کې په چا پسې بیل شاټي راشه چې زه له اوس درکم که نه هغوی بیل جمع کوي په ټیم باندې نو لحاظه دا بجلی د بحال کړی شي صدر صاحب 72 غنټې ټیم ورکو که 72 غنټو کې بجلی بحال نه شوه نو په دې روډ به تر دغې پورې ناست دي دا اے سی او اکسین دواړه او ایس ډي او دا دې ذمه دار دي په دې کې درخواستونه موږ ډي اس پي صاحب له اے سی صاحب له درخواست ورکړو اکسین صاحب سره ملاقات وشو د دې نه مخکې یو مسله راله هغوی بدماشان دي راځي لاس خلکو ساچوي کنځل ردې بدې وایي نو اکسین صاحب ډېر په سوال په طریقه درته ویو چې دا مسله ختمه که دا څه دومره مسله نه ده دغه یو کس باندې که اف آی آر کې کمیټر ته وړې او ویسا خو د دې نورو دا مسله ختمه که که داسې نه نو بل اوس به ته مینت کې او بیا به موږ هغه نه منو 72 غنټې ټیم د نن نه درپسې سټارټ شو که په دې کې بجلی بحال شوه خو ټیک ده که نه انشاءالله چې د ټول تغبې بازار چونکې دا دکانداران زموږ رونه دي سار راځي ماښام ځي حق حلاله مزدوري کوي چې د هغه چوله بنده ده هغه به روډ ته راوځي یا به شوکم کوي یا به غلام کوي یا به ډاکې کوي نو لحاظه اکسین صاحبو دا تاجران کمزوري خلک دي دوی باندې خپل رحم وکړه موږ درته بیا یو پیره ریکویسټ کوو